ملګرو دا هم زه تاسو ته وایم چې عدالت چې کومه فیصله کړې ده نو د هغې په رڼا کې چې دی نو دوه مرکزي ملزمان چې دي امانت الله شیرون او ذوالفقار محمد یوسف هغه ته چې دی نو د قتل سزاګانې اورول شوي دي او د دواړو نه چې دی نو سرونه قلم کړي دي. هغه نوجوانانو ته په خاصه توګه کم نوجوانان چې د دغې منشیات فروشو د لایف سټایل نه چې دی نو متاثره دي هغوی ته دغه خواست کوو د هغوی مور او پلار ته د هغوی رشته دارو ته دغه وایو چې تاسو خپل بچي د دغې کاروبار طرف ته د تلو نه تاسو منې کې. نو ملګرو دغه ویډیو د سره زیات نه زیات شیر کړئ او هغه خلکو ته هغو نوجوانانو ته په خصوصي توګه زه درخواست کوم، زه منت کوم، زه سوال کوم چې تاسو خپل محنت وکړئ، تاسو تعلیم حاصل کړئ، تاسو په تعلیم کې مقابلې وکړئ، تاسو په ودونو د خلکو په ودونو کې چې لس میخې او شل میخې راغورځوي او ډزې وي او ګاډي وي او لینډ کروزرې دي او فارچونرې دي او ریوګانې دي او دې ته مه ګورئ. تاسو یو ښه زندګۍ لپاره تعلیم حاصل کړئ، انسانان ځان نه جوړ کړئ چې مونږ د انسانیت خدمت وکړو. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. قدرمنو کتونکو، نصر الله خټک یم، ستاسو په درانه خدمت کې حاضر شوم د تنګي نیوز نه. قدرمنو کتونکو، نننی ویلاګ چې دی زما نو هغه ډېر زیات د افسوس او د عبرت نه ډک دی. د کومو خلکو دپاره؟ د هغه خلکو دپاره کم خلک چې د منشیاتو کاروبار کوي، یا هغه خلک، هغه نوجوانان، هغه ځوانان چې کم د دغې کاروباري خلکو نه ډېر زیات متاثره وي، د دغې خلکو د ګاډو نه، د دغې خلکو د لایف سټایل نه، د دغې خلکو د شاخرچو نه او د دغې خلکو د عایشانو نه چې کم عایشي دغه خلک کوي. نو د هغوی دپاره مې دغه ویلاګ راوړی دی، تاسو یې راسره هم وګورئ. قدرمنو کتونکو، دا ډېر د افسوس او د عبرت نه ډک ویلاګ دی. پرون نه بله ورځ چې دی نو د سعودي عرب حکومت چې دی نو 15 کسانو ته سزاګانې ورکوي. دغه سزاګانې چې کوم ملزمان په سعودي عرب کې د منشیاتو کاروبار کو هغوی دپاره چې دی نو سزا ورکړې ده، چې په هغې کې یو کس ګنډیري سره تعلق لرونکی چې نوم یې امانت الله شیرون دی، هغه ته چې دی نو د پانسۍ د سر د پرې کولو سزا ورکړې ده. د دغې کس تصویر هم تاسو ته په دغې سکرین باندې چلیږي چې دغه هلک تعلق کوم ځای سره و، دغې هلک عمر څومره و، ښکلي ځوان دی. خو به هر حال د دغې کاروباریانو کم منشیات فروش چې دي، د دوی دغه کم ګاډي دي، کم عیش عشرت دی، د هغې نه متاثره شو او دغه کاروبار یې شروع کړو. نن چې دی نو د هغه نه سعودي عرب حکومت چې دی نو سر قلم کو او هغه باندې چې دی نو جرم ثابت شوی دی. دغې حوالې سره به راځو چې دغه امانت الله شیرون چې دی د تعلق کوم ځای سره او د باندې څنګه جرم ثابت شو. خو دې سره سره 4 کسان نور دي چې هغوی ته هم په دغې منشیات فروشۍ کې کوم چې په سعودي عرب کې کول، هغوی ته هم سزاګانې ورکړې شوې دي، چې په هغې کې ذوالفقار محمد یوسف دی، پاکستان سره تعلق دی، عبدالحق ولد غلام احمد دی، پاکستان سره تعلق دی، عبدالرحمن زابن غانم ارادی سعودي عرب سره تعلق دی، او دې سره محمد ساجد محمد یونس چې دی نو د بحرین سره تعلق دی، خو پاکستانی رهایشي دی. او د چې دی نو دې کې 2 کسان چې دی نو هغه بری شوي دي، چې کم سعودي عرب والو عبدالرحمن زین غانم چې دی هغه هم بری شوی دی،
او کم محمد ساجد محمد یونس چې دی نو د باندې هم چې دی نو دغه جرم ثابت شوی دی، خو د جرم داسې و چې دی د ملک نه چې دی نو ملک بدر کړی دی، سعودي عرب نه چې دی نو ملک بدر کړی دی. دا کم کیسونه چې دي نو دا ټول چې دی نو په منشیاتو کې چې کم ککړ خلک وو او په سعودي عرب کې چې کم کاروبار کو نو دا هغه خلک دي چې هغې ته د سعودي عرب حکومت چې دی نو دغه سزاګانې ورکړي دي. ملګرو ډیره د افسوس خبره ده او موږ همیشه دپاره چې دی نو دغه ځوانانو ته دغه خواست کوو چې تاسو د دغه منشیات فروش نه کم چې کاروبار کوي د منشیاتو ډرګ مافیا دي نو د دغه د لایف سټایل نه تاسو مه متاثره کیږئ. تاسو نن چې کم دغه امانت الله شیرون سره څه وشو دې ته وګورئ. یو ښکلی ځوان نوجوان هغه چې دی نو د هغه نه سر قلم کړی شو. تعلق یې چې دی د تحصیلي تنګي علاقه ګنډیري سره دی. خو بیا هم چې دی نو زموږ نوجوانان نه دغه کیږي، صبریږي او نه قلاریږي او شارټ کټ چې دی نو دغه لاره استعمالوي او د دغه هیرونو د آیسو د نور کم منشیات چې دی د هغې کاروبار دپاره د پاکستان نه مختلفو ملکونو ته ځي، زیاتره چې دی نو سعودي عرب ته ځي او د هغوی بیا هلته څه حالي نن چې د امانت الله شیرون کم انجام و چې هغه نه سر قلم کړی شو، دغسې ډېر په سوونو او په زرګونو خلک چې دی نو هغه د دې دنیا نه لاړل، صرف او صرف د آیس د پوډرو د چرسو یا نور منشیات چې دی د هغې کاروبار او د هغې هلته کې روزګار کولو په وجه باندې. داسې که موږ وګورو نو عبدالحق غلام محمد چې دی نو 10 کالو سزا هم چې دی نو اورولی شوې ده او جرمانه چې دی نو هم ورته اورولی شوې ده او دې سره سره چې دی نو د ملک د پرېښودو هم کم حکم چې دی نو هغه جاري شوی دی. ملګرو ډېر د افسوس او ډېر د عبرت مقام دی. زه تاسو ته بار بار دا وایم نن د امانت الله شیرون د چا تعلق چې د تحصیلي تنګي علاقه ګنډیري سره دی، د هغوی په کور کې غم دی، د هغوی په کور کې جړاګانې دي. نه یوازې دغه نوجوانان چې څومره قتل شو عمر قید شو دغه دی بلکې په زرګونو په لکونو داسې نوجوانان د پاکستان نه بهر په مختلفو ملکونو کې د قید و بند زندګۍ هم تیروي. ولې تیروي؟ د دغه خلکو د زندګۍ نه متاثره شي، شارټ کټ استعمال شي او لاړ شي، لږ پکې کامیاب شي او ډېر چې دی نو هلته کې همیشه دپاره خپلې زندګۍ ترلاسه ورکړي. ملګرو تاسو ته ووایم چې کوم خلک دا کاروبار کوي نو تاسو خو به په ظاهره باندې د هغوی ګاډو ته، د هغوی ټیک ټاکو ته، د هغوی کورونو ته، د هغوی محلونو ته هغې ته خو واپس خیږئ، د هغې نه خو به متاثره کیږئ، خو تاسو ته پته شته چې د هغوی زندګي څومره ډسټرب وي، د هغوی خوب حرام دی، د هغوی هیڅ قسمه لایف نشته، هغوی د پولیس نه پټیږي، هغوی په قام کې، په وطن کې، په علاقه کې په بل نوم باندې یادیږي. نو که تاسو یو طرف ته د هغوی د لایف سټایل نه چې دی نو متاثره کیږئ نو بل طرف ته د هغوی هغه کم مشکلات چې دي هغې ته ښه وګورئ او هغې ته کتلو نه علاوه هم تاسو خپل زندګۍ ته وګورئ چې دغسې یو ورځ به راځي څنګه چې نن امانت الله چې دی د هغه نه په سعودي عرب کې سر قلم شو. دا خو یو غټ کیس دی چې موږ ته ښکاره شو. داسې په سوونو او په زرګونو د خلکو نوجوانانو سرونه چې دي نو هغه په سعودي عرب کې قلم شو او هلته کې ښخ شو او هېڅوک هم د تپوس نشته. دا څه خبره شوه
چې یو سړی لګیا دی او د ځان دپاره لګیا دی، یو ښه ګاډي د هر چا مجبوري ده، یو ښه کور د هر چا چې دی نو خواهش وي، خو ورسره چې دی نو رزق حلال، دغه رزق چې دی نو تعالی خدای پاک په حلالو کې هم درکولی شي، خو چې ته کله د الله پاک نه د حلالو سوالو کې طلبګار شي، نو باید چې مونږه د نن نه دغه عهد وکړو چې آینده دپاره به مونږه د حلال رزق دپاره خپل تګ و دو وکړو. مخکې به چې دی نو زمونږ په علاقه کې په هشنغر کې، په شمالي هشنغر کې، په چارسده کې، په شب قدر کې ماشومانانو به چې کله د اتم امتحان ورکه، نو هغوی به د نهم او د لسم اگزام دپاره تیاری کولې. په کلاس کې به چې دی نو مقابلې وې، یو به وي چې زه به فسټ راځم، بل به وي زه به فسټ راځم، چا به وي موږ به ډاکټران جوړېږو، چا به وي موږ به انجینران جوړېږو. د ښه زندګۍ دپاره، د ښه مستقبل دپاره به چې دی نو مقابلې وي. ته به د مرغه کله چې دغه لعنت راغلی دی، نو اوس خلک په پنځم، شپږم، په اتم جومات کې سبق پرېږدي، تعلیم پرېږدي او دغه شارټ کټ لاره اختیار کړي او د منشیاتو کاروبار دپاره لاړ شي او هلته کې بیا څه وشي، نو دغه د امانت الله دغه ویډیو، دغه سبق، دغه انجام چې دی نو هغه مونږ ته دغه دی پروت دی چې هغه سره څه شو. به هر حال نه دي پکار او ښه زندګي، حلال رزق، انسانیت دپاره چې دی نو خدمت کول، انسانان جوړېدل پکار چې مونږه دغه لار اختیار کړو. او د منشیاتو کاروبار، د منشیاتو د کاروبار د عیش و عشرت نه، د دوی د لایف سټایل نه مونږ ډډه وکړو. کو ډډه ونه کړه نو دا وورئ، نن امانت الله چې دی د هغه او د عبدالحق سر چې دی نو هغه د سعودي عرب د عربستان په خاوره باندې قلم شو او ډېر د شرمناک، ډېر د بېعزتۍ مرګ چې دی نو هغوی ته ورکړی شو. نو الله دې نه کړي چې سبا له ستا زوی، زما زوی